جاهلیت یو رسم دا په دور کې به په دې میاشت کې هغوی نکاح نه کوله، وایي دا میاشت سپېره ده، په دې کې به واده نه کوو، وایي دا میاشت سپېره ده. رسول الله مبارک د دغه رسم د ختمولو دپاره نکاح د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها سره وکړله چې دا رسم ختم شي. رسول الله مبارک لومبنۍ بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وه او د هغې حالات مخکې جمعو کې موږ تفصیلا ویلي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې سره نکاح کړې وه او بیبي خدیجه په رسول الله مبارک باندې ایمان هم راوړو، د رسول الله مبارک تصدیق یې هم وکړو او د دې سره سره د هغې چې څومره مال و دا ټول په ټوله په رسول الله مبارک باندې قربان. نو چې کله د هغې وفات وشو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیات خفه و، ولې دا یې مشره بیبي وه او دا د رسول الله مبارک یو سهاره وه، ځکه چې کور دې سم وي او کور دې د مینې او د ژوند وي نو که ډېر ټینشنونه او پریشانۍ وي او چې کور ته انسان راشي او کور کې د ښکلی ماحول وي، جنګ او جګړې نه وي، نو هغه پریشانۍ ختمې شي، ښځه له ډاډ ورکوي. نو چې کله بیبي خدیجه وفات شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر غمجن او خفه و. نو حوله بنت حکیم دا د عثمان بن مزعون بیبي وه، دا د رسول الله مبارک پسې راله، وی رسول الله نکاح کول غواړي؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چا سره نکاح وکړم، ځکه بغیر د بیبي ژوند ګران وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا زنانه وایي دوه ښځې مې صحیح کړي دي دله، یو که چېرې کونډه کول غواړي نو کونډه ده سودا بن سودای نوم دی، نو کونډه هغه ده، او که چېرې ته وایې چې زه پیغله کوم نو دا د ابوبکر لور ده چې نوم یې عایشه دی. رسول الله مبارک ورته اختیار ورکړو، دا وکړه ورشه. دا لاړه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته لاړه. د بیبي عایشې عمر دغه وخت کې 6 کاله دی او د مور نوم یې ام رومان دی. نو دا حوله بنت حکیم لاړه او هغې ته وایي چې د رسول الله مبارک د رشتې دپاره تاسو کره راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر په خفګان کې دی، پریشانۍ کې دی، که هغه صحابه وو که هغه صحابیات وو نو هغوی د رسول الله مبارک غم نشي برداشت کولی. نو ما دې تپوس وکړو ستا لور ده دې پسې راغلی یم چې دا د رسول الله مبارک نه په نکاح راکړي. نو ام رومان د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها مور ډېره خوشحاله شوه، وایي د ابوبکر صدیق د راتلو پورې انتظار وکړه چې هغه راشي د خاوند نه به تپوس. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغی ښځې ورته ووایي چې د رسول الله مبارک د عایشې دپاره رشته راغلې وه، تاسو څه وایي؟ نو دې ورته فرمایي چې زه خو څه نه وایم، خو دا خو رسول الله مبارک ما ته رور ویلي دي او نو دا خو د ده ورېره شوه، نو ورېرې سره خو نکاح نه کېږي. نو هغې ورته وي وایي زه به هم تپوس وکړم او دې په خپله لاړه د رسول الله مبارک دې تپوس وکړه، رسول الله ستا رور یم، نو عایشه خو ستا ورېره ده، نو ستا څنګه دې سره نکاح کېږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل نه ته زما دیني رور یې، نکاح خو نه کېږي، هغه د نسبي رور سره نه کېږي، ته خو زما دیني رور یې. نو د عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح یې د رسول الله مبارک سره پرې کړله او دا د 6 کالو عمر کې وشوه. د دې عمر ډېر لږ و. د هجرت د نبوت په 5م کال دا پیدا شوې وه، د نبوت په 5م کال باندې رسول الله دا وایي ما ته خپله یاد دي چې رسول الله مبارک چې کله مدینې منورې ته هجرت کوو نو په هغه ورځ باندې د پیغمبر علیه السلام به موږ کره ډېر ته راته، زما نکاح شوې وه، زه واړه وم، د 6 کالو عمر کې وم.
وای چې کله رسول الله مبارک هجرت کوو په هغه ورځ هم منکر راغی. وای پیغمبر علیه السلام وای ابوبکر څوک درکړ سیوایي شته؟ وای ما ته وی وای زما پلار ورته وی چې نه منکر سیوا څوک نشته دا ستا اهل دی. یعنې یو بیبي عایشه ده یو بیبي اسما ده یو زه یم سیوا څوک نشته دی. وای زه او بیبي اسما ولګېدو وای موږ د رسول الله دپاره او د ابوبکر صدیق دپاره د خوراک سامان په خپله موږ تیاره کړ موږ ورته ورکړو. نو دی غالبا 2 کاله او 3 میاشتې دا مکه کې تیر کړو د نکاح نه پس. بیا د دې رور ولګېدو عبدالرحمن بن ابوبکر یو یې رور او یو یې خور وه بیبي اسما وه یو دا وه او یو یې مور وه ام رومان. دې ټولو مدینې منورې ته هجرت و. 2 میاشتې دی بیا مدینه کې تیرې کړي دي او رسول الله مبارک چې د نو د هغې نه پس د دې رخصتي شوې ده 2 میاشتې پس چې د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها رخصتي کېدله په دغه وخت کې د دې عمر 9 کاله. اوس اکثر خلک اعتراض کوي چې 9 کاله عمر خو دا په ډېر وړوکې وي هغه وخت کې خو بالغه نه وي ماشومه وي. نو علما وایي د هر ځای خپل ابو هوا وي د هر ځای د هر چا خپل جسم وي بعضې عمر به لږ وي او انسان به غټ وي. نو په دې کې خبرې نه دي پکار. او عایشه رضی الله تعالی عنها خپل قول دی چې د جینۍ عمر 9 کالو ته ورسېږي دې ته جینۍ نشي ویلی دې ته ښځه ویلی شي. چې کله د دې رخصتي وشوله د 9 کالو عمر خو لا ډېر لږ وي نو رسول الله مبارک به چې کور ته راغی نو د دې ملګرې به راغلې وي ماشومان یې او دا بوډیانې به یې کولې دی به غلې شولې او یا به لاړې. پیغمبر علیه السلام به د دې د ملګرو پسې سوال جواب وکړو راشه عایشې سره لبې وکړي. یعنې دا د کور زندګي موږ تاسو ته ښیي چې خاوند د ښځې دومره خیال ساته وایي راشئ عایشې سره څه وکړئ لبې وکړئ. ماشومان یې به ورله راجمع کړلې وي چې بیبي عایشې سره لبې وکړي. او بیا د وړوکوالي یعنې په دومره عمر کې دومره ذهینه چې بلا مسایل رسول الله مبارک سره غالبا 10 کاله غالبا تیر کړي دي. بس دا 13 کال عمر چې د دې شروع پیغمبر علیه السلام وفات شو او په دې عمر کې دی 2210 روایات دا د رسول الله مبارک نقل کړي 2210 روایات او د رسول الله مبارک ټوله د کور زندگی د امت ته نقل کړي ده چې پیغمبر علیه السلام څنګه ژوند تیر کړی دی او رسول الله مبارک ورسره کومه مینه وه د دې سره. یو